چا به ویل څه پراته دي، 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 دواړه ړاندو په دې لاره خو سکاره پراته دي. د ماشومتوب د وخت تصویر کې زه څه داسې یم چې د ماشومتوب د وخت تصویر کې زه څه داسې یم چې ګریوان مې سیرې دی او جیب کې مې رانجه پراته دي. په یو اخبار کې یو تصویر دی پکې دوه مینان، په یو اخبار کې یو تصویر دی پکې دوه مینان، دواړو په لاس کې لاس نیولې دی او مړه پراته دي. السلام علیکم، څنګه ګرانو ملګرو؟ روغ جوړ او خوشحاله یې؟ په دې هیله په دې امید سره چې ټول ګران خواږه مینوال به روغ جوړ وي، خوشحاله وي او د ژوند په رنګینو کې وي. ډېرې وقفې نه بعد زه یو وارې بیا راغلم ستاسو مخې له د یو ډېر ښکلي رور سره. دوی به خپل تعارف تاسو سره په خپله کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اسد جان څنګه یې؟ ښه یې؟ تاسو؟ ډېره مننه. خدای دې خوشحاله کړي، قدرمن شي. ګرانه وروره، د ګرانو خوږو مینوالو سره لږ خپله پېژندګلي وکړئ چې نامه مو څه ده، د کوم ځای سره علاقه لرئ او شعر و شاعرۍ ته د کوم وخت نه راغلی؟ سمه ده. نوم مې داود شاه، ادبي نوم مې درد دی. د ناګومان داودزی سره خپله علاقه لرم او شاعرۍ ته داسې ده چې د 2015 نه راغلی یم، دغه مات ګل ټکي لیکو تر دې دمه. حاجي ښه. داود شاه درد صاحب څنګه چې ګرانو مینوالو دوی تاسو ته ووایي چې زما نوم دی داود او ادبي نوم مې درد دی، نو داود شاه درد صاحب ته به وایو چې تاسو د چا نه متاثره شوئ؟ نو تاسو څنګه شاعرۍ طرف ته راغلی او تاسو دا شاعرۍ ته رجوع وکړه چې زه شاعري کولی شم؟ ډېر عجیبه پوښتنه مو کړه. داسې کار دی چې شاعري بالکل زړه کې یو عشق غواړي، مینه غواړي، خو زما په زړه کې چې کم دی دغه کام عشق پروت و، دغه د خاورې مینه او دغه درد پکې پروت و، هغې زه مجبوره کړم چې او ما کې کمې شته او دغه کمې زه په دغه شعر باندې پوره کړم. دغه وجه وه. حاجي ښه. ها داود شاه درد صاحب، خبرې خو به کوو، خبرې خوند کوي چې دا ګران مینوال ستاسو د ژوند نه خبر شي او تاسو وپېژني، خو زه وایم چې دا مینوال به بور کېدو له نه ورکوو، داسې ښکلې غوندې کې وي، په زړه پورې وي چې دا ګران خواږه مینوال ترنه خوند او مزې واخلي، موږ هم خوشحاله شو او دا ګران خواږه مینوال هم خوشحاله شي. صحیح ده ګرانه. یو څو شعرونه. یو وخت د زمانې ومه بدنام کېدمه، یو وخت د زمانې ومه بدنام کېدمه، په زړه به مې سحر و خو ماښام کېدمه. مننه. والله بل شعر دی چې ما چرته د یار شونډې په غزل کې یادولې، ما چرته د یار شونډې په غزل کې یادولې، پښتونم د حیا نه به اندام کېدمه. ګلمخې زړه مې ټینګ ځکه د درد غزل ته نه کړو، ګلمخې زړه مې ټینګ ځکه د درد غزل ته نه کو، محفلو د رباب ځکه کلام کېدمه. مننه. ګلمخې زړه مې ټینګ ځکه د درد غزل ته نه کړو، محفلو د رباب ځکه کلام کېدمه. یا دغه یو څو شعرونه. ژوندون زما په کار دی خو مضمون راله پیدا کا، ژوندون زما په کار دی، ژوندون زما په کار دی خو مضمون راله پیدا کا، تکړه شکه نشه به یو قانون راله پیدا کا. مننه. ژوندون زما په کار دی خو مضمون راله پیدا کا، تکړه شکه نشه به یو قانون راله پیدا کا. الوت په ما کې هم د اسمانونو د خطو شته، الوت په ما کې هم د اسمانونو د خطو شته، خو امن غواړم څو ورځې سکون راله پیدا کا. مننه. الوت په ما کې هم د اسمانونو د خطو شته، خو امن غواړم څو ورځې سکون راله پیدا کا. لیلا د دې وطن راته خیبر نه آواز راکو، لیلا د دې وطن راته خیبر نه آواز راکړو، درځم په سره ډولۍ کې خو مجنون راله پیدا کا. مننه. یو کلام خوښوي. لا په امید کې مې ساه شته دی بې اسرې نه یمه، لا په امید کې مې ساه شته دی بې اسرې نه یمه، قایل په ځان یمه مضمون د عقیدې نه یمه، جذبې اوچتې ساتم ګوره خو مغرور نه یمه، جذبې اوچتې ساتم ګوره خو مغرور نه یمه، جذبې اوچتې ساتم ګوره خو مغرور نه یمه، ساده انسان یم زه ستا د مرتبې نه یمه. تا سره کم جواز چې ماته پې کافر وایې ته، تا سره کم جواز چې ماته پې کافر وایې ته، یقین لرمه پې منکرې د کعبې نه یمه. یاد ته دې ووایه چې ما له اوس د شپې نه راځي، یاد ته دې ووایه چې ما له اوس د شپې نه راځي، زه د خوبونو عادت زه د شوګیرې نه یمه. وینه. مننه. وینه مې جوش وخي درد پرېږدی چې پښتو خپله کړم، وینه مې جوش وخي
درد پرېږدئ چې پښتو خپله کم آزاد پښتون یم غلام د امریکې نه یم. ډېر ښه دی چې دا بیا ډالۍ. مننه. وینه مې جوش وخي درد پرېږدئ چې پښتو خپله کم آزاد پښتون یم غلام د امریکې نه یم. مننه ګرانه. ډیره مننه، ډیره مهرباني. داود شاه درد صاحب ډیر ښکلي لیکل کوي. داود شاه درد صاحب نه به یو پوښتنه بله کومه. داود شاه درد صاحب دا راته ووایه چې زه زیات ملګري ګورم زه سوشل میډیا باندې ویډیوګانې کوي او هغوی شیر کوي مینهوالو ته خپلې ویډیوز ورسپاري، خو هغې کې زه ګورم چې داسې ملګري پکې راشي چې هغوی بیخي د ردیف کاپیې د هېڅ څیز خیال نه ساتي. دغو مینهوالو ته څه خبره داسې وکړي چې د هغوی په اسلام وشي او پیدا ترې نه حاصله کړي. دغه شاعرانو دپاره اسد جان ډېره ښکلې پوښتنه مو وکړه. اصل خبره دا ده دغه شاعرانو دپاره کوم چې په ردیف او په کاپیې نه پوهېږي هغوی له پکار دي چې یو استاد سره ناسته وکړي. یو شاعر وایي نشي چې شاګرد د چا دغسې استاد نشي، هغه له پکار دي چې هغه د چا لاسنیوه وکړي. هسې هم چې دنیاوي تعلیم کې که اخروي تعلیم کې د هغې دپاره به یو د چا لاسنیوه کې. پښتو ادب خو ډېره وسیس ونه ده، د دې ډېرې عجیبه عجیبه څانګې ډېرې غټې څانګې دي. ده له پکار ده چې د خلکو لاسنیوه وکړي، د یو باقاعده استاد لاسنیوه وکړي. که سوشل میډیا او بیا نن سبا خو سوشل میډیا دور دی، که ته سوشل میډیا ته رامخې ته کېږي نو ته خو به بیخي د ځان نه غلطیانې لرې کړې، دا به خامخا لرې کړې. نو ده له پکار دي چې د یو استاد لاسنیوه وکړي، د هغه نه څه زده کړي. بله خبره یو عام غیر معیاري کس پی به دوه درې ټکي به یې زده کړي، صرف په کافیه او ردیف باندې هم کار نه کېږي چې زه د کافیه او ردیف ټیک کم. پس کافیه ردیف ټیک که استاد ته ووایه دا غزل راله اصلاح کړه نو زور خو په هغه استاد تېرېږي، د هغه په ذهن باندې راسره نه ته خپله خواري وکړه چې ته سبا دغه مقام ته ورسې چې کوم مقام ته ستا استاد رسېدلی دی. اصل خبره دغه ده، نور دې کې څه خاص خبره بله نشته. مننه. ډېرې ښکلې خبرې داود شاه درد صاحب ډېرې ښکلې خبرې کوي، خو ګرانو مینوالو دا خپل پروګرام به راټولول غواړي نو داود شاه درد صاحب ته به بیا درخواست کوو او ورته به وایو چې داسې ښکلې غونډه کې په زړه پورې کلام وي چې دا ګران خواږه مینوال ته نه خوند او مزې واخلي. سمه ده ګرانه. دوه شعرونه ترې مخکې ویم که ستاسو اجازت وي. زما ژوند څه دی خو بس 2 ساعته دي ښه تېرېږي. هجران صاحب زما ژوند څه دی خو بس 2 ساعته دي ښه تېرېږي، ډېر مختصر یمه تفصیل ته خو مې ورسوه. لکه د مات منګي په مات ګړونج کې ساه اخلمه، لکه د مات منګي په مات ګړونج کې ساه اخلمه، د ژوند رڼا مې شه تفصیل ته خو مې ورسوه. مننه. دغه ورکوټه شان کلام د وخت قاتل مې بیا د هر ارمان نه سا وباسي، د وخت قاتل مې بیا د هر ارمان نه سا وباسي، خدا کېدی نشي چې زړه نه به مې ته وباسي. د وخت قاتل مې بیا د هر ارمان نه سا وباسي، خدا کېدی نشي چې زړه نه به مې تا وباسي. تش د شیرینې په ډولۍ خو په تاسې نه ولي، تش د شیرینې په ډولۍ خو په تاسې نه ولي، پښتانه مړو پسې هم ګورې الوه وباسي. تش مننه. تش د شیرینې په ډولۍ خو په تاسې نه ولي، پښتانه مړو پسې هم ګورې الوه وباسي. عجب نظام دی په هیڅ چل او چالې نه پوهېږم، عجب نظام دی په هیڅ چل او چالې نه پوهېږم، لیوني ښار ته راولي روح په بیدیا وباسي. مننه. ظلم مقتدا. ظلم د مینې درد هغه انتها ته رسي، ظلم د مینې درد هغه انتها ته رسي، چرته چې هر ستم د سترګو نه حیا وباسي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر زبردست لیکل کوي داود شاه درد صاحب. ډېر خواږه ډېرې درنې خوږې خبرې کوي. ګرانو مینوالو زړه مو نه غواړي چې داود شاه درد صاحب نه اجازت واخلو، خو د وخت کمې په وجه باندې داود شاه درد صاحب ته به په مخه ښه وایو. نو ګرانو مینوالو دا خپل پروګرام راټولو د داود شاه درد صاحب دغه ښکلو شعرونو سره. ګرانو مینوالو هر چېرته چې حاد آباد بریالي اوسئ، ما یعنې اسدالله جاني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما د داود شاه درد صاحب او تسبیح الله هجران صاحب خصوصي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.